بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم نوجوان دے پارا یو صفت دے توبې او د استغفار لزوم ضروری او صدا توبه او استغفار دي د پکور د تزیود کړي. حضرت انس رضی الله عنه روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې بنی آدم سکلا ګناه کوي نو په دا ګناه کوون کې اټول نزیات افضل هغه سړی دی چې به چوپ توبه کوي. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد ده چې الله تعالی د خپل بندګانو توبه هغه وخت پورې قبلوي چې څو پرې حالت غرغره دي ته نوی رسیدله. یعنی الله تعالی د بندګانو توبه قبلوي هر وخت الله تعالی ته په انتظار کوي. بس صرف دوره خبره ده چې سوره پرې حالت غرغره دینه مخکې دو توبه وکي. ځکه چې الله تعالی انسان ته ایمان بالغیب حکم کړی چې څه د کتلی نه په غیب باندې ایمان راوړي او چې کله غرغره حالو شروع شي نه د سنکدان چې کله روخونه وځي د غرغره لشي دی وخت کې د آخرت ول اټول منظر دي ته مختشي عذابونه خوشاله د ارث ته مختشي نه به دی وخت کې کدو توبه استغفار وبوسی نه به دا نه قبليږي. ځکه صدا توبه اوس کې دی ډور دی واجب نشوله سدو الله پوک ته د خپل دی ګناونو باندې ندیم وی خیمون وی هغه دی واجب نه توبه کوي بلکې دی هغه شون وګتلو هغه شون دی ډور دی واجب نه دو توبه وبوسی نه دا توبه اوس به دی تمکین نه قبليږي. زنکدن واجب ارث دي د مختشي ټول خبره سدو جنتی وی خپل حالت په وګوري که جهنمی یا ټول حالت په تو وګوري بیا. حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې د توبه د پوسه اسمون کې کیړې وی او شپه وريزي دا اوازونه کوي چې کوم خلک مو اختیار کی یعنی کوم خلک توبه وبسي زب عذاب هغه ته عذاب نه ورګاو او همیشه د اندانو من اعلان کوي چې څوپری المرسترګه د مغرب طرف نه نوی رختلی څکه له مغرب طرف نه المرسترګه وخیږي بس بیا به توبه نه قبليږي. یعنی یو خزن کدن واقعیا توبه نه قبليږي او یو داس یاد څکلا قیامت رسی قیامت نه مخکې به المرسترګه د مشرق بجای مغرب طرف نه رخیږي یعنی قبله طرف نه بس کله وخیږي څوري زیوی می 115 شل ورځې بعد کې مدرسې میاشتې بعد رسی تور ورځې بعد رسی د غورځو کې یا کول بعد رسی یا دو کول بعد رسی د غورځو کې بس به توبه نه قبليږي. ځکه دا علامه شوه د قیامت. رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الله تعالی او مخکې کوم خلک ګناونو توبه کوي دا د سیدا لګدي دا ګناو سره کړی نه ده او قبل فرض چې د دینه ګناو شي او جهنميونو په فهرست کې لیکل شوی خڅکلا د توبه وبسي ازونه دینه ماړانګ کړل شي او د جنت ول خلکو په نامه کې یعنی فهرست کې ولیکل شي دینه ما. حضرت حسن بصری رحمت الله فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو څکلا الله تعالی شیطان ورټل اسمکه ته وروستولو ناغه وای چې مو دې ته په عزت باندې قسم یې بنی آدم دی پسې به ترته نظر لاګم او یو تن به هم نه پریدم څو څو پرې دا خلک مو جهنم ته نوی رسولي او څو پرې دغه دا روح نه یو تل اوره پرې وځه دغه پسې لاګم نه الله تعالی ته قسم وکړي مو په خپل عزت باندې قسم یو عظمت باندې مې قسم وي سزه به خپل بندګانو توبه کله نه رد کوم څه کله غو ته توبه وبوسي زبې دغه د توبه قبلوم څو پرې چې څنګه ټیمیر نږدې نشو هغه وخت پورې. حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه روایت ہے رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو صدیقی مت والا فرشتہ یعنی د نیکه والا فرشتہ د کین مت والا فرشتي څنګه بدلی کی دی بنی مشرده او افسار ده بندا څکل نیکی کوي د نیکی مت والا لاس نیکی او تلی کی او څکل بدی کوي د کین مت والا هغه څکل لیکل غوړي نیکی مت والا فرشتہ او ته اسلام دي صبر وکا نو تقریبا وګړې یا شل منټه جوړیږي هر غړې او یا 40 منټه جوړیږي نو که 6 منټه وي نو دا 140 منټ شو او کبه مثال 40 منټ جوړیږي نو 728 280 منټ شولو نو گویا کې 280 منټ پر دا فرشتہ او ته انتظار کوي چې توبه وبسي استغفار وبسي. بعضو کتابونو کې لیکلي چې دا تقریبا 72 غنټې جوړیږي نو دا درې ورځې شوي توبه استغفار وکي ټیک ده او که توبه استغفار ونه کی به ته یو بدیلی کړی شي. او ویل چې د رسول حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله بندا ګناه کوي نو هغه اور پر نشي لیکلا تر دې پر چې څو پر دویمه ګونو نه وکړي کله دویمه ګونو وکي اور پر نشي لیکلا څو پر چې دریمه ګونو نه وکړي او کبه چې دا دوه دریمه ګونونه کې نیکی وکي نه نیکی باندې خو تلاس نیکی ملويږي نو لاس نیکی چې دې ملوي دلی نو دی دوی ګونو کړی نو دینه گویا کې دوی ګونو کار شي
او اته نیکه وته لیکل شي بلکې کتاب نه دا معلومیږي څه ایوا ګونو وکي بل ګونو وکي بل ګونو وکي بل ګونو وکي بل پنځه ګونو پرې وره پرې دي ګونو نشي لیکلا که پنځه می ګونو بعد دو نیکی وکي نه لاس نیکه بوته ملي کنه پنځه ګونونه ونه کار شي او پنځه نیکه بوته پوتی شي او دې ټیم کې شیطان تللی شروع کړي ته بنی ادم باندې زڅوره ځون برول غون خنه په بریګا ځکه چې دې باندې مو دوره ګونونه وګو دوی وی ته بسرا دی هغه مو پستړي سمنه باندې بالکل وبو رتاله کړلې ناغه ګونونه پنځو نیکه څومره پوتی شي ته ګونونه پنځه لوړ شي حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي څکله بندا توبه وکي الله تعالی دې هغه توبه قبول کړي نو کرامن کاتبین فرشتونه دا ګونو بالکل پویر کی او د دې اندمونو نستر غوږی ګونو لسونو ټول اندوم کې کوم څه ندي ګونو کړي اغه نه پویر کی او د زمکه هغه سینې هم پویر کی کوم څه کې دا ګونو کړیا اسمون نه هم پویر کی دا دې واجنه او مخلوقي ټول خلکو نه پویر کی زکه ته سبو کې مت پوریزي صدا شون دی باندې ګوئی ونه کی دي ته به دې واجنه الله پاک ټول نه پویر کی څوره لوی سنوتی الله پاک حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې د مخلوق پیدا کېدلو نڅلور زره کوله مخکي 4000 یعنی څلور زره کوله مخکي د دنیا پیدا کولنه الله تعالی په عرش ارسلو طرف باندې دا الفاظ لیکلي و انی لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى او زه د څه خلکو لپاره ډیر زیات بخشش کوونکی مغفرت کوونکی چې څوک توبه وباسي ایمان وروړي نیک عمل کوي او په دې باندې مضبوط قائم وسی حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده هغه د حضور صلی الله علیه وسلم نداوري دي څو کله یو بندا څه ګناه وکي او هغه د دې بدلی کې وایي چې اې د مو الله مونږ خدا ګناه وشلته مو موف کی او الله هغه موف کی او دا و فرمایي چې بندا ته دا معلومه یا چې د مو الله هغه ګناه موف کوون کړه هغه مو په دې ګناه باندې نصیحه لہذا الله تعالی دې هغه ګناه موف کی او به څه کړه دا سړی څوري زبر ټیک وی بیاونه ګناه وشي بیا ګناه کېدل نه بعد بیا وی سی الله مونږ خدا ګناه دې مشوي دا خدای ته مو موف کی به دې په بدل کې الله تعالی و فرمایي چې دې ایمو بندا دې ته دا یقین ده چې دا ګناه مو کومو کدی به مونږ ولا هم شي په دې به مو موف کول هم شي خمفي و غتلا نو بس الله تعالی بیا موف کی بیا څوري زبر هغه ټیک وی ګناونه بچکیږي بیاونه ګناه وشي بیا اند سی وی الله مونږ بیا ګناه شو ته مو موف کی الله تعالی بیا دا و فرمایي چې مو بندا ته د پاتې چې په دې ګناه باندې مو اعلان ولا هم شي او په دې باندې الله تعالی مو موف کوي هم الله تعالی بیا دې دا ګناه موف کی غرض دا چې دوه انداسي غلطي کوي اندانو من مفي غوړي الله پوک نه والا پوکي مف کوي او بیا علاج شنو دوه فرمایي چې سامان ته خوخه ته څه کوي کوا خګوره دینه دا نه دي فهم کوله چې سره وي ته الله پوک زکولو پرې خم بسمو مرزي ته څه کوم نه دې مطلب دا چې ګناه د نکیږي توبه او بوسا او دینه بعد الله تعالی د احکاماتو مطابق ژوندۍ تیروا د سینوي څه بیا ته نه په نه پوهه سره یو ګناه وشي او بیا ته الله پوک نه توبه پرې دی نه بیا توبه او بوسا خو دې دا مطلب نه چې بس الله پوک سره ته نه بس توبه او بوسا او ګناه کوا توبه او بوسا او ګناه کوا نو د څه کول هم سخت جرم ده او کله کله په دې باندې سړی الله پوک ډیر مضبوط ونیسي الله تعالی د موتسو اټول ګناونه وسدي خوش کر نوجوان نسل نرینا زنانا الله تعالی دې موتسو ټول ګناونه معاف کی الله تعالی دې موتسو دې نیک اعمالو دې المنزه دې او د س دې تلاوت دې ذکر دې عبادت دې مور پر دې ادب او دې هغه دې قدر دې استادونو دې علماو دې دیندارو خلکو دې ادب او دې قدر توفیق نصیب کی خوش کر په دې وخت کې نن سبو اکثر نوجوان نسل هغه دې علماو نه ډیر زیات وریا دي او علماو پسې خوش کر فیسبوک کې کوم دا کټرونه جوړیږي دا عام طور باندې اټول انسانانو پسې ایچو پسې نه دي جوړول پکور دا اټول دې پر غلط کور دا خوش کر علماو پسې جوړول به دا یو قسم دا ډبل ګنو کې رسی ندی واجی نمود سره پکور دا غدا سدین زون ستو خپل علماو سره محبت وي خپل علماو سره نستایوي هغه دین زدا کو الله تعالی د عمل کول توفیق نصیب کی امین برحمتک یا ارحم الراحمین